أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. ټول صفتونه لله خاص الله لردي رب العالمین چې پالون کې دی د ټولو مخلوقاتو. الرحمن الرحیم، الرحمن چې بې حده مهربان دی، الرحیم او ډیر زیات رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین، مالک او واکدار دی یوم الدین پرز د قیامت کې. تیر شوي جمعه د سورت فاتحه باندې خبره شوې وه چې دا سورت د پوره قرآن مجید خلاصه او نچوړ دی. ځکه کم مضامین چې پوره قرآن مجید کې ذکر دي نو هغه مضامین اجمالا او په اختصار سره سورت فاتحه کې هم ذکر شوي دي. یعنی توحید د الله د وحدانیت تذکره پوره قرآن کې ده، نو سورت فاتحه کې هم د دې تذکره شوې ده. داسې د رسالت او د احکاماتو تذکره پوره قرآن کې ده، داسې د قیامت تذکره پوره قرآن کې راغلی د ځای بځای، نو سورت فاتحه کې هم د دې تذکره شوې ده. الحمدلله ټول صفتونه الله د پاره دي. دا جمله په الفاظو کې خو خبر دی لیکن معنن دا امر دی، یعنی ای قولو الحمدلله، تاسو وایي چې د ټولو تعریفونو مستحق دا د الله ذات دی. نو په دې کې مخلوق ته دا ښودلی شوي دي چې د الله تعریف په مونږ څنګه کوو، طریقې راته ښودلې ده. رب العالمین، رب وی پالونکي ته، تربیت کوونکي ته، او تربیت دې ته وی چې یو څیز په مزه خپل حد کمال ته رسول، تبلیغ الشیء الی کماله، یو څیز په مزه په دمه خپل حد کمال ته رسول، دا دې ته وی تربیت. تاسو وګورئ دنیا کې څومره مخلوقات دي، نو د تخلیق نه پس، د پیدایش نه پس داسې نه ده چې دی ډایرک خپل حد کمال ته ورسي، بلکې ورو دی لویږي. او الله هر څیز د دی په مناسبت سره هغه موجود کړی دی، دی ته د هغې انتظام یې کړی دی. یعنی هوا ده، نو هوا هم د دې مخلوقاتو په موافق چلیږي. که لغونتې هوا نه موافقه شي نو انسان مړ شي. یخ ګرم، که لغونتې ګرمي زیاته شي نو بیا هم انسان په دې دنیا کې نشي اوسېدی. دغه ګرم، دا تیره ګرمۍ کې کراچۍ کې څومره خلک مړه شو، وجه څه وه چې ګرمي پې زیاته شوه. نو هر څیز دا الله تعالی د مخلوق موافق پیدا کړی دی، او دې سره الله د دې مخلوق د پاللو هغه تنظیم کوي. العالمین، عالمین د عالمون جمع ده. موږ دا ترجمه ما وکړه رب العالمین، چې الله تربیت کوونکی دی، پالونکی دی د ټولو مخلوقاتو. نو دا الله نه ما سوا هر موجوده سیز دې ته عالم وي، او دې کې ټول اجناس رالل، یعنی اسمان، ځمکه، هوا، اوبه، غرونه، انسانان، حیوانات، نباتات، جمادات، دا ټول په دې کې شامل دي. حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت ته چې 40,000 یعنی 40,000 عالمونه دي، 40,000 عالمونه دي، او دا دنیا د مشرق نه والې تر مغربه پورې دا یو عالم دی، او دین علاوه نور عالمونه دي. نو دې اعتبار سره که موږ ترجمه کوو نو د دې ترجمه به بیا داسې چې الله تعالی د دې 40,000 عالمونو تربیت کوي. نو چې یو رب داسې، نو هغه د عبادت مستحق دی او د تعریف مستحق دی. ځکه الله فرمای الحمدلله چې الله د ټولو تعریفونو مستحق دی، ځکه چې هغه د ټولو مخلوقاتو سره پالونکی دی. او کم ذات چې داسې وي نو هغه د تعریف مستحق وي،
الرحمن الرحیم. د الرحمن ترجمه شوی و عام الرحمه، یعنی رحمت کی عموم دی. د الله تعالی رحمت د کائنات او د دنیا د ذره ذره ته شامل دی. د الله پر رحمت کی عموم دی. ما دی باندې یو واقعه ذکر کړی و چې نبی علیہ السلام صحابه سره ناستو او د باندې اوسیدونکو یو صحابي رالو. دغه وخت کې د موس ټایم شو، نبی علیہ السلام موس ته ودرېد، صحابه هم ورپسې ودرېدل او دا د باندې اوسیدونکو صحابي هم پکې ودرېدل. د موس دوران کې د صحابي وی اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا احد. یا الله په ما باندې رحم وکي او په محمد باندې رحم وکي، امون نه علاوه په بل چا باندې اډ رحم مکي. دا دعا یې وکړه. نبی علیہ السلام چې د موس نه فارغ شو وی فرمایل لقد تحجرت واسعا، تا خو د الله غ وسیع رحمت څخه تنگ او محدود دی. نو دې معلومه شوه چې دعا کې عموم پکار دی. ځای په ځای قرآن کې مونږ ته د دې درس دی اللهم اغفر لي وللمؤمنین والمؤمنات. یا الله زما بخښنه وکړي، د مسلمانانو بخښنه وکړي. ځای په ځای قرآن کې مونږ ته د دې درس. نو قرآن د دعا کې بخل نه دی پکار، کنجستیا نه ده پکار، بلکې احادیثو کې راځي ان اسرع الدعاء اجابه دعوه غائب لغائب. ټولنا تسترین دعا د قبولیت په اعتبار سره هغه د یو انسان بل انسان ته دعا کوي، غیبوبت کې دی موجود نه دی ورته دعا کوي، نو دا دعا زر قبليږي. یو خبردار چې په دعا کې عموم پکار دی، دوی مدا چې دعا ارچا نه غستل پکار دی. څنګه چې کشر د مشر نه دعا اخلي، نو مشر هم د کشر نه دعا غستې شي. حدیثو کې متردی مثال ملاویږي. حضرت عمر رضی الله یو پیر د عمرې اراده وکړه، عمرې تتله، نورالو د نبی علیہ السلام په خدمت کې عرض وکړه چې دا الله رسوله د عمرې اراده مې کړې ده، خو تاسو سره عالم تاسو نه اجازه اخلم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې ټیک ده، مونږ هم ایرولې مونږ خپل دعاګانو کې شریک کی او د نیکو دعاګانو کې مونږ مې ایروا. نبی علیہ السلام نبی دی، د انبیاء سردار دی، دعا د چا نه اخلي؟ حضرت عمر رضی الله عنه. دینه دا معلومه شوه چې مشر هم دعا د کشر نه اخستی شي. الرحیم، الرحیم وی تام الرحمت ته چې رحمت کې کمال وي، یعنی رحمت کامل وي. دا څنګه چې الله په چا باندې رحم کوي او نیمګړی رحم کوي. د دې سورې فاتحې د ځای په ځای ترجمه سره سره معنا او مطلب بیانېږي. د دې فائدہ را چې موږ په دې باندې پوه شو، نو الله به زموږ په مسکی توجه برابر وي. یو پیر ابو هريره رضی الله روایت بیان کو چې نبی علیہ السلام فرمایل چې څوک مسکی تلاوت د سورۃ فاتحه اونګي دا غمز ناقص ته ناقص ته ناقص ته، یعنی موزیک کامل نه دی. یو کس خوا کې ناستو عرض یو کو چې زه هو امام پسې مدریګم، مطلب دا چې کله امام تلاوت کوي د سورۃ فاتحه نو آیا زبم د سورۃ فاتحه تلاوت کوم؟ حالانکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من کان له امام فقراءة الامام له قراءة. د چا چې امام نو د امام قراءت د دې مقتدی قراءت ته. انو آیا زبم زه خو امام پسې مولاړم بیا بس کومه؟ حدیث بیان کوي چې څوک سورۃ فاتحه او نل ولی دغه مز ناقص ته کامل نه دی. د سره فکر شوی زه بس کوم چې کله امام پسې ولاړم. نو ابو هريره صاحب لاس ورته ونیسه او زور ورته ورکه، وی فرمایل چې ته بیا د دې په معنا او په دې په معنا کې غور کوه، ان دې په معنا باندې بیا ته ځان پوهه، ځکه چې امام دغه قرائت کوي بس تا لپاره کافی ده، تا اوره او غور او فکر کوه د دې په معنا او په مطلب کې. نو په دې وجه باندې دې معنا او مطلب باندې ځان پوهول پکار دي. مالک یوم الدین، مالک او واقدار دی، یوم الدین د هر څه پرز د قیامت کې. دلته کې یو اشکال دی چې الله خو اوس هم مالک ته د ټول ورځو مالک ته، صرف د قیامت ته ورځې تذکره ولې شوې ده چې الله مالک ته د قیامت ته ورځې، الله مالک ته پر ورځ د قیامت، نو صرف د دې تذکره ولې شوې ده؟ جواب علماء دا ورکړی دی. دی جواب دا دی چې په قیامت کې به دا ملکیت او بادشاہت دا به صرف او صرف د الله وي. په دې دنیا کې الله تعالی یو ناقص ملکیت انسان ته ورکړی دی او د دنیا په قوانینو کې دغه احترام کیږي. خلک وایي کنه دا کور وایي د فلانی دی، د ازمکه د دې مالک وایي فلانه دی،
نو الله تعالی انسانم د یو مخصوص وخت لپاره لږ وخت لپاره مالک جوړ کړی دی. نو دا آیات الله تعالی ذکر کا او مغرور او غافل انسان ته آگاهی ورکا چې پر ورځ د قیامت به د هر چیز ملکیت زما وي. الملک یومئذ الحق للرحمن. الله فرمای په دغه ورځ به ملکیت د هر چیز دا به چا وي؟ د رحمان وي. یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم. په کوم ورځ چې به ټول خلق الله ته مخامخ وي، هیڅ به پټ نه وي د الله نه. الله به څه فرمایي؟ لمن الملك اليوم. نن ورځ بادشاهت د چا دی؟ لله الواحد القهار، د الله بادشاهت دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کله چې د الله تعریف وشو چې د ټولو صفاتونو تعریفونو مستحق الله دی، نو بیا مطالبه د سره د عبادت ده چې الله ذات داسې ذات دی، نو اوس عبادت هم د الله کوه. همون ته د دعا په شکل کې آیات ذکر کا. ایاک نعبدو، مون خاص تا لر عبادت کو، و ایاک نستعین، او خاص ستانه مدد غواړو. چې انسان عبادتو کی نو بیا ورپسې دعا هم پکار ده. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل الدعاء مخ العباده. دا دعا د عبادت مغز دی. مونږ عبادت وکړو بیا دعا نه کوو، هغه مغز مونږ پرې خودو یا دعا کوو په غفلت سره دعا کوو، په غفلت سره اړم یو دعا کوو. نو دینم نبی رسول الله منع کړی دا. ان الله لا يسمع الدعاء عن قلب غافل. دا چې د غافل سړی دعا الله تعالی ناوري او نه قبلي. حدیث کې راځي چې نبی رسول الله ته به سم معامله رااله مستو متوجه شو، عبادت په کو بیا به دعا کو، الله به مسله حل کا. مونږ نن د دین غافل یو. اهدنا الصراط المستقيم. روان کړه مونږ په سم لار باندې. تم دعا د اهدنا، روان کړه مونږ الصراط المستقيم په سم لار باندې، یا اوخه مونږ ته سم لار. دلته کې یو اشکال دی چې ایمان والدی مسلمان دی، ادم دا دعا کې چې الله مونږ ته سم لار اوخه، نو الله خود ته سم لار خولې ده. د مسلمان دی، کلمې نصیب شوی ده، اوس مسکی د خو مخ کې نه چې کوم د په هدایت باندې ده. نو بیا د دې دعا مطلب څه دی؟ چې الله روان کړه مونږ په سم لار باندې او مونږ ته سم لار اوخه. علماء د دې جواب لیکلی دی چې الله مونږ په دې سم لار باندې قائم او دائم وساتي، یا زمونږ په دې هدایت کې اضافه کې نورم اضافه کې. نبی رسول الله په دعا غوښته کنه اللهم اهدنی، یا الله ماته هدایت راکې، اللهم اهدنی وسددنی. دا دعاګانې دي. نو نبی رسول الله دعا غواړي، اخو نبی دی او دا امت ته تعلیم دی چې تاسو ځان د پاره د هدایت دعا غواړي چې الله د هدایت باندې د نیغه لار باندې د دین اسلام باندې قران باندې مونږ قائم او دائم لري. حدیث کې راځي انما الاعمال بالخواتیم، چې د اعمالو دارومدار دا په خاتمه باندې دی. تاسو مو مشران له دا دعا اوریدلی چې الله خاتمه مو بالخير کې، خاتمه مو په ایمان کې، او د مرګ په وخت کې مو دا کلمه لا اله الا الله نصیب کی. حدیث کو تذکرہ شوی دا چې انسان ټول عمر دین اسلام باندې به عبادت مو کی او د الله تعالی په هر حکم باندې عمل کوي، او د مرګ په وخت کې بیا د داسې قسمه الفاظ استعمال کی دغه بوجه باندې د مستحق د جهنم جوړ شي. یو انسان همیشه په دین اسلام باندې وي، حتی چې وې د جنت نه یو غز فاصله باندې دی، خو تقدیر په غالب شي نو د جهنم ته لاړ شي. یو انسان دی ټول عمر په بدلار باندې دی، تر دې شوی د او د جهنم په منځ کې یو غز فاصله راشي، تقدیر په غالب شي د جنت ته لاړ شي. یعنی داسې قسمه الفاظ استعمال کی چې دغه په وجه باندې مستحق د جنت جوړ شي او مستحق د جهنم جوړ شي. نو الله تعالی د مونږ ته خاتمه بالخير راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.